دا یو بادشاهت یو ریاست و د هغې قانون وي چې باچا مړ شي نو چې په دروازه ړومبنی کس څوک راننوته دا به وي د ریاست باچاهي شپه کې باچا مړ شوی دی سهار وختي دا بیزې میزې چې سره دی را روانو په اوږې څادرو په ور راننوته دی بس قام ویلي دی چې دا هم باچا شو سړی باچا شو چې سړی څنګه باچا شو اوس د هغه د بلا بچي دپاره دا حلوا یو ډېره لویه خبره وه بس وزیران چې رالل چې څوک و باچا سلامت وی حلوا پخه کې هغې یو بل ته کتلې چې دا څنګه وکتل دی حلوا شروع شوې ده پخېږي اوس هغه دپاره هغه حلوا پخېدل دونه لویه خبره وه چې کو هغه ته به د خوشحالۍ خبر راته هم به باچا حکم کو حلوا پخه کې کو د غم خبر به راته هم به باچا حکم کو چې حلوا پخه کې چې داسې یو میاشت دوه درې تېرې شوي دي نو خوشه نورو ریاستونو کې باچایانو ته پته لګېدلې چې سړی خو تش د حلوا واله دی دا ګورې تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ او د نن سبا دې حالاتو ته سوچ وکړئ چې خوشه باچایانو ته پته لګېدلې چې سړی خو تش حلوا واله دی راځئ چې وي حمله وکړو چې ریاست خو ته ګیر کړو که نه باچا سلامت له وزیر راغلی چې باچا صاحب هغه فلانکي باچا فیصله کړې ده او زمونږ په ریاست باندې حمله کوي وي دا څه وی وي او چې که نه وي حلوا پخوه اوس وزیر را روان دی دا باچا را روان دی حمله را روانه ده وخت په وخت وزیر خبر راوړي چې باچا صاحب سړي رانږدې شو وي حلوا پخوي باچا صاحب سړي محل ته راورسېدل حلوا پخه کې باچا صاحب د محل دروازه یې ماته کړه او راننوتل وي نور زور ورکې خو چې څنګه هغه وزیر راغی او ورته وی چې باچا صاحب ستا د دې دربار ور ماتېدو واله دی او سړي راننوځي د تخه نیغ پاڅېد وي زما هغه څادر څه شو هغه څادر یې په اوږه کړو او وی بادشاهت جاڼې او تاسو جاڼې او زه ته وی لاړم زما دغه ژوند دی اوس د حلوا په رنګ کې سړی راغلی دی هغه له همدغه یو چل ورځي زه د هغې نوم نشم اخیستی هغې کې ماهر ستاسو د سوات یو ایمنې دی اوس دا خلک حلواګانې پخوي باچا صاحب کشمیر فتح شو او اوس نن سبا حلوا څنګه پخه کې د جمعې په ورځ نیمه ګنټه ټول ودرېږي نو ستا ته څوک خو دا خیر هم نشي چې کور در روان شه کور خو ستا په خپله ټول عمر روان پروت وي په نیمه ګنټه ودرېدو ته کشمیر ماله فتح کې دا هغه د دې هغه مشر په خوب پاکستان آزاد کړو نو دیم په ودرېدو کشمیر ازادوي لکه سړی هکریان شي چې کېږي څو روان څه دي هغه تقریر ته چې ودرېږي هغه د مولانا بجلیګر د خبرې کله راځي هغه کوي چې پوهېږي به پرې نه او په پنجاب کې وي دا بي آر ټي په 24 کروڑو کې جوړه شوه دا جنگ لا بس دی او قوم ته د دې ضرورت نشته دلته قوم ته د تعلیم او د صحت ضرورت دی ډز چې زمونږ په قسمت کې داسې بي آر ټي راله چې زه څه ووایم دا مشران خو به ونه ویني الله دې ژوند درکړي چې دغه بس کې سفر وکړې زمونږ ته خپل یقین هم نشته چې په دې کې به سفر وکړي